دا یو فطری قانون او یو فطری قاعده ده چې چا سره کم شی وي هم هغه شی تقسیموي. عربیان وای الاناء یترشح بما فیه، وی د لوښي نه هغه شی ساسي، هغه شی سسیږي چې کم شی په هغه لوښي کې پروت وي. نو کم انسان کې چې څرنګه عادت وي، که ښه وي که بد وي، د دغه انسان نه په معاشره کې هم هغه عادتونه خورېږي. نو خپل عادتونه صحیح جوړول پکار دي. د خپل زړه او د دل او د دماغ په کاسه کې پوزیټیو مثبت او ښه سوچونه د خپل اندامونو نه بهتر اعمال سره عادي کول پکار دي. بیا یو ځل چې ستا ښه عادت جوړ شو نو بس هر ځای کې چې ته کینې ستا نه به ښه کارونه ښه کردارونه خورېږي. او که چېرته خدا نخواسته ستا بد عادتونه عادت شو نو چې چېرته ته کینې ستا نه به بد عادتونه بې اختیاره خورېږي. ځکه فارسی بانان وی جبل گردد جبلت نه گردد. وی که دې واورېدل چې یو غر د خپل ځای نه خوځېدلی دی او بل ځای ته تللی دی نو دا ناممکنه او امپاسبل مه ګڼه، کیدی شي تللی. ځکه ځمکه د حرکت کوي او دا غر به هم بوتلی بل ځای له. وی دا ناممکنه خبره نه ده. خو که دا دې د چا نه واورېدو چې د پلاني سړي هغه عادت شوی عادت بدل شو، وی دا اسې فضول خبره ده، داسې نشي کېدی. عادت عزتمندو د انسان په تن بدن کې داسې کور جوړ کی چې دا به د انسان نه کډه نه وړي. او انسان کې دا یو خصوصیات الله جوړ کړی دی چې انسان غافله دی او نه خپل عادتونو ته فارغ هم ډېر نه دی. نو د دې وجې نه عزتمندو د ځان نه خبر هم نه وي، د ده د لاس نه غلط کارونه کېږي. خلک دې تنګي چې یو مجلس ته لاړ شي، خلک وایي پلانکي خان خو بیا رالی راشه کې راځې او ته تنګي خلک. او بعضې انسانان داسې او حدیث کې راځي چې هغه دومره خواږه او شیرین انسانانی، شکرلبي او زنده دل او شکر زبانه او خوندور انسان وي چې یو مجلس ته لاړ شي نو خلق خوشحالیږي چې فلانی سره راتک سره زمون مجلس دوبالا شو، خیستا شو. او حدیث کې منازی چې الله والا انسان څوک دی، ربانی انسان څوک دی، یا بزرگ انسان څوک دی. وی بزرگ او نیک انسان او الله والا انسان دا دی چې د هغه په راتګ سره تا ته الله یادېږي. نو دغه شان عزتمندو خپل ځان د ښه عملونو خوګر عادتي جوړول پکار دي. نو چې په کوم انسان کې بهترین علم وي نو د ده نه به بهترین علم خورېږي. چې د کوم انسان زبان کې خوش اخلاقی ده، دا چې چرته ځي د ده نه به خوش اخلاقي خورېږي. چې کوم انسان کې حلم او بردباري ده، صبر دی، دا انسان چې چا سره کینی په هغه نورو کې به هم صبر پیدا کېږي او حلم او بردباري به پیدا کېږي. چې کوم انسان قرآن خوانه دی چې دا خلکو سره کینی، خلکو سره به د قرآن شوق پیدا کېږي. چې کوم انسان دیندار دی نو دا به د خلکو سره چې کینی هغوی کې به د دیندارۍ جذبه پیدا کېږي. او دغه شان عزتمندو چې کوم انسان بدبودار دی، بد عمله دی، نو ځان لم نقصان ورکوي. او چې کومو خلکو کې کینی نو هغه هم ته خبرې زده کوي. تاسو به کتلي عزتمندو ستاسو ماشوم کله ناکله بالکل صحیح، خو چې شپږ ورځې کلي ته بوځي او هغه د کلي ماشومانو سره یا د کلي ماشوم ښار ته راشي، د هغه اخلاق او خبرو کې تبدیلی راغلی.
ځکه ماحول انسان بدلی په ځان به پوه هم نشي او بدل کړی به لکه ګرمي چې راشي نو عزتمندو ستا د اجازت ضرورت ورته نشته چې تا نه اجازت غواړي چې ګرم دې کم که نه بس بې اختیاره به ګرم وي ځکه موسم ګرم شو بس ته به پکې پخپله ګرمېږي چې کله موسم د سردۍ راشي ښایسته موسم د بهار موسم یا په ګرمۍ کې باران وشي نو ستا د اجازت ورته ضرورت نه ماحول چې مزیدار شي بس تو سره پخپله باندې بدل شي هلکه ته وګوره باران خو نه دی موسم ډېر مزیدار شو د بار موسم آسمانی موسم ستا د زړه دنیا بدلی دقه شان بار آسمانی موسم ستا د زړه دنیا خرابوي چې ګرمي شي هلکه بیا به نور راختی ډېر خوب شو حالانکه تا نور لیدلی هم نه دقه شان عزتمندو د اخلاقو د ماحول مسله ده نو خپل عزتمندو داسې انسانانو سره کېناستل پکار دي چې هغه نیکعملي بهادري او دغه رنګې عزتمندو باکرداري ستا بچی به پخپله سمیږي ته به هم پخپله سمیږي خوفزده انسان چې د هر څیز نه یریږي چې هغه سره ته ګرځي تا نه به هم ټینشني او وسواسي جوړیږي زمونږ خلکو ته اسواسي وایي اسواسی به دنه جوړیږي ځکه هغه خبرې کوي د خبرو اثري یاره پلاني ځای ته لاړم ویرېدلم داسې چلو شو نو که دغه ټایم کې څه درز وشو ته مو سره ټوپ وی دا دغه ماحول اثري او بهادر انسان سره چې کینی بهادري به در کې پیدا کیږي تاجر انسان سره چې پیدا کینی چې صحیح تاجر او صحیح مشوره درکوي تجارت سره به شوق پیدا کیږي او علم والا سره چې کینی ته به کاش زما بچی هم داسې عالم وی نو خپل عزتمندو ماحول بدلول پکار دي نو انسان اوچتیږي په کردار اعمال صفتونه بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے وی په اوچتوالیو د غټوالي خبره نه ده چې دا وړوکی دی او دا غټ دی او دا لوی دی او دا ښایسته دی او دا بدرنګ دی وی خبره د کردار ده په کردار باندې تور سړی سپین ښکاري او عزتمندو په بدګویۍ باندې په بدکردارۍ باندې سپین سړی تک تور ښکاري او عزتمندو په بدزبانۍ او په بد اخلاقۍ باندې رشتہ دار انسان ته دشمن او مار لړم محسوسیږي د رشتہ دار نه دومره سړی یریږي لکه د مار لړم نه چې یریږي او په عزتمندو نیک گفتارۍ باندې خوش اخلاقۍ باندې دشمن انسان هم د سړي زړه ته پریوزي وایي مړه دا غلط سړی نشي کېدی پردی سړی دی خو اعتبار مې پرې وکړو ځکه کردار د ده صحیح دی ما تپوس کړی دی نو د دې وجې نه عزتمندو خپل ځان بدلول پکار دي یو ځل د ابو سعید ابو البختر ابو سعید ابو الخیر ابو سعید ابو الخیر رحمه الله نه چا تپوس وکړو وی څه کمالي انسان به هغه انسان چې هغه په هوا باندې الوزي او په هوا رواني ځکه د دې نه به غټ کمال نه د ټولو نه زیات کمالي انسان بدای نو دا بزرګ ورته وایي چې نه په هوا باندې الوتل دا د کمال خبره نه ده ځکه په هوا باندې ماشي او مچان او مچۍ ملوزي نو په ماشي او په مچانو کې دومره څه خیر نشته نو د هوا الوتل په انسان کې دومره خیر او کمال نه پیدا کوي بیا ورته وایي څه کمالي به وي هغه انسان چې هغه د اوبو د پاسه پیدل رواني او د اوبو د پاسه رواني څه اوچت بزرګ به وي څومره کمالي انسان به وي هغه ورته د اوبو د پاسه تګ دا څه لویه د کمال خبره نه ده ځکه د اوبو د پاسه خزلم رواني د اوبو د پاسه زګم رواني او د اوبو د پاسه د عزتمنو د لرګو وړې وړې ټوټې د پاسه رواني خو چېرته زګونو ته چا قیمتي نه دي ویلي چېرته خزلو ته وړه وړه خزله یو وړه خزله روانه او اوبو ته غزار کا هغه هم د اوبو د پاسه رواني نو د اوبو د پاسه تک د کمال خبره نه ده او انسان نه کمالي نه جوړی نو هغه ورته حیران شو چې په هوا الوزي هغه هم کمالي نه دی چې اوبو د پاسه ځي هغه هم کمالي نه دی
نو اخر د انسان کمال پس کې دی کمالی انسان څوک دی هغه ورته وایي بچیا کمالی انسان هغه دی چې په عام انسانانو سوسایټي کې مارکیټ کې علاقه کې وخت تیری خپلو خپلوانو رشتہ دارانو همسایو سره وخت تیری خو د لاس نه چاته تکلیف ونه رسي داسې سړی را پیدا کا داسې سړی را پیدا کا چې ګاونډي سره ښیي دا د کمالي انسان دی داسې بچی را پیدا کا چې پلار ته خوشحاله دا بچی کمالي دی داسې پلار را پیدا کا چې د بچو ښه تربیت یې وکړلو دا د کمال والا انسان دی داسې د مارکیټ د ملک د علاقې صدر کونسلر را پیدا کا چې د علاقې خلک ته خوشحاله چې افرین او شاباس یو زمونږ په کونسلر باندې دا کمال دی نو د دې وجې نه عزتمندو د دې نه معلومه شوه که یو انسان ځان کې کمالات پیدا کوي کمالات اعمال نیک اعمال دي لکه ګوره ایمان هم یو عمل دی ایمان نه دی الله ولې خوشحالېږي د ایمانداره نه ځکه دا بیمانی نه کوي وایي زه ایماندار یم زه الله پیدا کړی یم او بل طرف ته سر نه وړم ځکه که بل طرف ته سر وړم نو دا بیمانی ده نو ګوره دا ایمان په خپله یو عمل دی چې کافر یې نه کوي مسلمان یې کوي نو دې وجې نه د مسلمان او د کافر څومره زیات فرق دی ولې دکې یو عمل دی او هغه کې هغه عمل نشته دقه شان عزتمندو که یو انسان ځان کې ډیر نیک اعمال نشي پیدا کولی نو یو بله طریقه هم شته چې په هغې باندې ته هر دل عزیز جوړېدی شي څه نه څه درجه کې بهتره خو دا ده نبی علیه السلام وایي خیر الناس من ینفع الناس بهترین خو هغه دی چې بل ته فایده ورسوي که علمي فایده ده که عقلي فایده ده که د مشورې په شکل کې ده که د لاسنیوي په شکل کې د لاس نیو نیسه او دغه رنګې د قرض ادایګي په شکل کې ده که د ګاونډیتوب په شکل کې ده خو څه فایده وله ورکړي که د علاج په شکل کې ده که د پیسو مرستې په شکل کې ده بهترین خو دا دی خو موږ نن سبا عزتمندو په تقریرونو کې دا وایو که یو انسان بل سره نیکی نشي کولی نه دی کوي خو کم از کم د خپلو عیبونو نه او د خپل شر او د خپل دشمنۍ نه دی بل انسان محفوظ کی دام ډیره لویه خبره ده نبی علیه الصلاة والسلام وایي تاسو ته پته شته د قیامت په ورځ به د ټولو نه بدترین انسان د عذاب په اعتبار سره کم یو وي وایي دا به هغه انساني چې د ده د بدخویۍ او د بدکردارۍ او د بدماشۍ د وجې نه خلک ده ته سلام کوي سلام د دې وجې نه کوي چې د دې سړي د شر نه محفوظ شم جی څنګه تابعدار هم کوي جی قربان دا قربان د دې وجې نه کوي چې زه د ده خدمت وکم صرف د دې وجې نه کوي چې د دې سړي د تکلیف نه بچ شم وایي دا کم انسان چې خلکو له داسې تکلیف ورکوي او خلک ورته سلامونه هم کوي لکه زمونږ دا لیډرانو ته خلک سلام د دې وجې نه کوي زمونږ پولیس والا ته خلک سلام د دې وجې نه کوي چې دا به زما مدد وکړي دا د دې وجې نه کوي چې چېرته بېځایه پرچه رانه کړي د مارکیټ صدر ته خلک د دې وجې نه سلام نه کوي چې دا ډېر اوچت سړی دی او معزز سړی دی د دې وجې نه سلام کوي چې سبا مې چېرته دې بازار کې څه مسله راته راونه باسي وایي د دې ته به د ټولو نه زیات عذاب میلاویږي نبي علیه السلام وایي نو دې وجې نه عزتمندو خپل حالات څه نه څه بدلول پکار دي که چا ته مینه نشي ورکولی بلکل یې مه ورکوه ستا د مینې څوک محتاج نه دي ډېرې مینې شته دی نور څوک به ورسره مینه وکړي خو کم از کم دومره کوه چې نفرت د چا نه مه کوه که چا له عزت نشي ورکولی ستا عزت ته مې سلام دی خو د چا بېعزتي مه کوه صرف د چا بېعزتي مه کوه دومره وکړه دا هم ډېره ده ستا دوستانې ته مې هزار سلامونه دي خو عزتمندو چا سره چې کم دی دشمني مه کوه ځکه دوستانې ته د انسان دومره ضرورت نشته دی خو د دشمن نه به ځان بچ کې ستا خوشحالۍ ته مې هېڅ مجد نشته دی ستا خوشحالي دی الله ستا نصیب کي خو دا خپل غمونه په موږ باندې مه راچوه بعض وخت کې سړی خپل غم او خپله ګناه د بل په شکل په بل ورچوي ستا نیکۍ ته مې هزار سلام دی سلامونه دي خو خپل ګناهونه زما په کاته کې مه راچوه او ستا تعریف ته مې زلګونه سلامونه دي خو عزتمندو ما باندې بهتان مه تړه ولې بهتانونه تړې زما تعریف مه کوه چې فلانی دومره داسې سړی دی داسې سړی دی خو داسې مه وایه چې فلانی غل دی فلانی
مثلا دا فلانې بدکار دی، فلانې داسې دی، فلانې داسې دی، او چټي خبرې راپسې کې ستا د وجې نه د دوه درې خبرو د وجې نه زما کور روان شو. ته وایې ما خو ګپ لګو، وروسته بیا څه وې مړه ګپ مې لګو. ستا د ګپ د وجې نه زه د ټولو انسانانو د خندا شومه. تا ګپ ولګو دوه درې پیرې صرف د خپل واه واه دپاره، صرف د خپل زړه د خوشحالۍ دپاره، صرف د دې دپاره چې ما ته خلک وایي دا ډېر چالاک انسان دی، د ده مخې ته څوک خبر هم نشي کولی، صرف د دې دپاره چې ما ته خلک چالاک ووایي او ډېر هوښیار او چانټه راته ووایي. زما کور دی وران کو، زما لور دی یاده کړه، زما کردار دی په بازار کې نیلام کو، زما رور دی یاد کو. نو زه به اوس خپل دا عزتمندو خپل ځان د دې عیبونو نه څنګه انځم؟ چا ته به زه صفایانې ورکوم؟ بعض وخت تاسو ګورئ که یو کار وشي یکدم پې خلک ویډیو جوړ کړي، هغه 1,00,000 کسانو ته ورسي، بیا وروسته په خپله کس وایي آی ایم سوري، زه پوه شوی نه وم، دا معامله داسې نه وه. نو عزتمندو ته خو آی ایم سوري وکړه، ځان دې په سوري کو، خو هغه بل سړی دې په نور کو، بل سړی دې په تکلیف کو، اوس به هغې سره څه کې هغه به کله په سوري کېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو که چا ته ښه نشي رسولی، پښتانه یو متل کوي، وایي ستا خو ته مې سلام دی، ستا خو ته مې سلام دی، کوم ښه چې را سره کې وایي ستا خو ته مې سلام دی، خو دا سپي دې رانه پورې کا. یو سړی چاته وایي غم مه کوه، زه به در سره شکم دی، تا به داسې ځي ته ورسوم، داسې کامیابي به درکړم. او وایي جي کامیابي ځان له ورکه، خو دا کوم چې ما پسې خبرې کې، دا کومې زما خپې وې، کوم زما سر وې، او کوم زما رشته دانو سره زما تعلق جوړې، زما پارټنر سره ما خلاف کې، بازار کې ما بدنامې، بس دا راپسې مه کوه، نور دا ښه دې ځان سره کېده. ښه چې ما سره کې ځان سره یې ولې نه کې، لږ به نور هم اوچت شي. نو دې وخت کې زه وایم بهترین د دویمې درجې بهترین انسان هغه دی چې ښه چا سره خو نه کوي، خو چا سره بد هم نه کوي، دا هم بهترین انسان دی. او د ده موږ له شکریه ادا کول پکاري چې کوم سړي تا له تکلیف نه دی درکړی، چې کله هم درته راشي وایي ډېره مهرباني، یاره ته دومره ښه انسان یې، چېرته ستا د وجې نه زه په تکلیف شوی نه یم. موږ د داسې سړي چېرته شکریه نه ده ادا کړې. سوچ کوه 10 لیوني در پسې دي او چې دا 10 د پسې نور هم شي، نو بیا به څه کې، په کومه کوڅه به تښتې. نو دې وجې نه دا کوم چې د سره بد نه کوي، د ده هم 1000 بار ډېره مهرباني، او خلکو ته م وایه دا ډېر ښه سړی دی، دا چا عرض کوي تکلیف چاله نه ورکوي. نو انشاءالله کوشش به کوو که نه انشاءالله. که نه عزتمندو کوم انسان چې بل له تکلیف ورکوي، نو الله رب العزت لم د دې انسان، هغه انسان به ځان خپله بدله نشي اخیستی، هغه غریبي، هغه به بېوسی، هغه به چې کوم دی جونیري، ته به سینیري، ته به حاکمي، هغه به محکومي، ته به مشري، هغه به کشري، ته به وس والی، هغه به بېوسی، ځکه دنه بدله نشي اخیستی. یا ته به بد اخلاقې، هغه به خوش اخلاقی، وایي مړه ما سره دا خبرې نه ښایي. خو عزتمندو ګوره دا یاد لره، د سر د پاسه یو بل نظام هم روان دی، او هغه نظام داسې دی چې هغه ته به یک وخت ټول انسانان ښکاري. موږ ته خو مخامخ ښکاري، شاته نه ښکاري، د دیوال نه شاته خو بلکل نه ښکاري، امریکا او روس والا خو بلکل نه ښکاري. خو عزتمندو یو الله داسې دی چې هغه له د دنیا ټولې ژبې ورځي، لیس بینه و بین الله ترجمان، ستا او د الله په منځ کې د ترجمان ضرورت هم نشته دی، بلکې هغه دومره پویه دی چې هغه د انسان د زړونو هغه حرکت باندې هم پوهېږي، د زړه په نیت باندې هم د انسان پوهېږي. یعلم خائنة الاعین، ته چې په سترګو کې کومې اشارې کې الله وایي زه په دې هم پوهېږم. ویعلم ما فی الصدور، او په دې زړه کې چې کوم سوچونه کې په دې هم پوهېږم. خو په هغې باندې الله سړی نه نیسي. که ستا یو سړي ته غلط سوچ هم رالی، الله ډېر رحیم او کریم دی، تا ته وایي ځه ګند خو دې ساتلی دی ډېران، خو ګورې بار یې راونه باسې، دننه دې پروت دي. ګند باندې چې کله کور وي ګند، نو بیا هم بدبو نه کوي، ګند باندې چې پلسټک پروت دي نو بدبو نه کوي. نو الله وایي زه ګند خو دی، خو زه کور دی لا، بار یې راونه باسې. ګورې او که بار دې راوویستلو او ستا په ګند باندې څوک ککړ شو، نو ته به مرانه خلاص نشي. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. الله وی دا خلق خو دې خلقو سره چلونه کوي، خو موږ لم چلونه راځي، ان د چلونه جوابونه ورکو. نو د دې وجې نه عزتمندو الله په هر انسان باندې خفه کیږي، نو د هر انسان با خیال ساتي.
اشفاق احمد یو مشهور ادیب دی، هغه یو خبره لیکلې ده. هغه وایي اکثر خلکو په ذهن کې دا خبره راځي او زما په ذهن کې دا خبره راتله او ما ته د دې جواب درکارو پکارو، او اکثر خلکو دا سوچ راځي چې الله رب العزت د انسانانو له دا سزا ولې ورکوي. بعضې انسان ته الله رب العزت دنیا کې سزا ورکي، نو الله رب العزت د انسانانو له دا سزا ولې ورکوي؟ د دې جواب په تکل کې زه مومه، نو جوابونه خو را سره ډېرو، خو هغه زړه مې ډېره تسلي نه کوله. و یو ځل داسې چلو شو چې ویټرنري ډپارټمنټ چې کوم د دې ځناورو د علاج معالجې چې کومه اداره وي، وایي په هغې کې زما یو ډاکټر پیژانګلو. و یو ځل زه هغه ډاکټر له لاړم او هغه سره مې مجلس کو، نو هغه ما ته وایي چې صاحب یو قصه درته ونه کړم، ډېره عجیبه کار ما سره وشو. وایي ما ورته چې ولې نه ارشاد سل وارې خو ووایه. ما ته وایي چې داسې عجیبه کار وشو، یو پروفیسر ډاکټر و هغه، او د دې ځناورو علاج معالجه کوله، او غالبا دا و امریکا کې. نو هغه پروفیسر ډاکټر وایي چې یو ځل ما ته د یو امریکني سفیر د طرف نه پیغام رالو، او ما ته دا پیغام راکو چې یو امریکني سفیره ده، ته مشهور ډاکټر یې، هغه تا سره یو مشورې دپاره راځي، کله راشي یو څه ټایم راشي. وایي ما وایي چې د امریکني سفیر ما سره څه معامله ده؟ وایي ما ته وایي چې د هغې یو سپی بیمار دی، د هغې په باره کې تا سره د دې سپي د دې بیمارۍ په باره کې تا سره څه ډسکشن څه خبرې کوي. وایي ما ورته چې راشي شي. وایي ورځ نیمه پاس چې کوم دی، وایي هغه امریکنۍ سفیره راله، یو څو ګارډز هم ورسره و. وایي ما ته مخامخ کېناست او ځان سره سپی راوستی و. وایي ما ته وایي چې د دې سپي سره زما ډېره زیاته مینه ده، آی لو اټ ویری مچ، زما دې سره ډېره زیاته مینه ده. دا خلک سپو او دې څیزونو سره مینه کوي، او هغه د دې وجې نه کوي چې انسان دې نن سبا په کار نه راځي، دا سپی دې په کار راځي. هر سړی مینه غواړي، نو هغوی حیران دي چې سپی د سره مینه کوي، نو په انسان څه کوي؟ خلک دې چیچي او سپی دله مینه درکوي. خو هغې شکایت وکړو چې زما د سپي نافرماني شروع کړې ده، زما دا سپی ما سره مینه نه کوي، چې کله زه دې ته آواز وکړم نو دا ما نه بل طرف ته وتښتي، او دا ما باندې ډېر عزیز دی، زه دې سره ډېره زیاته مینه کوم. لہذا ته ما له د دې څه علاج وښایه، او دا ولې دا څه بیماري درته لګېدلې ده؟ د مخکې ما سره ډېره مینه کوله، تاسو به لیدلي انګریزان په خپل هم دا سپي چپی، او دا سپي په دوی هم سپی را سپی او چپی، او ډېر په دوی ګراني. وایي ما لږ سیات چې کوم دی دې سپي ته وکتل، نو وایي ما ورته وویلې چې د دې سپي علاج به صحیح طریقې اله کېږي چې دا یو شپه ته ما ته پرېږدي، او زه مکمل طریقې سره د دې حالاتو نه ځان خبر کړم، نو بیا به زه تا ته سما ووایم چې د دې دا علاج دی. نو ما سره یې پرېږده. نو هغې هغه سپي سره ډېره زیاته مینه کوله. ما ته وایي نو نیور امپاسبل، داسې خو زه نشم کولی چې زه تا ته دا پرېږدم، آی لو اټ، زه خو دې سره ډېر مینه کوم. وایي ما ورته ویل پلیز ځان ګوره پوه که زه د دې علاج کوم، نو سپی به درته سم شي او تا ته به د سپي هغه مینه هم حاصله شي. نو وایي ډېره زیاته په ناخوښۍ سره ما ته ویل چې زه صحیح ده، خو چې د یو شپې نه پې زیات وخت ونه لګېږي، زه د دې نه بغیر وخت نشم تېرولی. وایي ما ورته ویل صحیح ده. وایي چې هغه سفیره لاړه، نو ما سره یو کامدار و، کامدار وایي د ډاکټرانو یو انتظامي ورکر او مشر. وایي هغه ما راوغوښتو فیضو راشه، چې فیضو رالی. وایي ما ورته ویل داسې چلو که چې دا سپی د سفیر سپی دی او د دې علاج کول دي، لہذا داسې چلو که دلته چې موږ سره هغوی سره مختلف قسمه ځناور و هغه اسپتال کې. وایي ما ورته ویلې چې د میخو هغه غوجل چې کوم ده او باڼه چې کوم ده، دا سپی په هغې کې وتړه. هغه خو د سفیر سپی و، خو ډېر اعلی ځای کې اوسېدو. وایي دغه ځای کې وتړه. ما ورته ویلې چې 10 منټه بعد یو 4-5 چیترې په دې ملا باندې واهه دا سپی.
نارمل انداز کې چې زخمی نه کې او یو لس چیترې وها. نو مطلب دا دی چې چتر ټریټمنټ مې ورته شروع کو. بعضې سړی که نه اصیل له اشاره او کمسل له کوتک دا پښتانه م وایي. بعضې اصیل کسي هغه په اشاره پوهېږي خو چې کوم لږ کمسل شي نو هغه بیا په اشارو نه پوهېږي. وایي ما ورته یو څو چیترې وله ورکوه یو څو سپلۍ چپلې وهه. نو هغه جټ سړی و هغه وایي چې بس همدا علاج دی ډاکټر صاحب چې کوم دی همدا ټریټمنټ تجویز کړی دی. نو بس هغه لاړې پرې مغلته ودرو او سات پس به ورتلو. نو بس بیا زه د شپې ورلم نو هغه سپی مې ترې راخلاص کو. نو چې سپی مې چې ترې راخلاص کو هغه ما ته ډېر په مینه مینه وکتل چې زه د دې سړي نه دې خلاص کړه به ته خو به زما بیخ ویستی وې. وایي سار چې کله ما سپی بیل وتړلو هغه سفیره سار په وخت باندې واپس راله. وایي زه چې لاړم او دا سپی مې څنګه دفتر ته راوستو او هغه خپله مالک یې چې ولیدله فورا یې د هغې غېږ ته ور ټوپ کړلې بغیر د هغې د هغه نه څه پپي مپي مې ورته نه کړی چې راشه په خپله یې ور ټوپ کړلې او هغه یې سپوله را سپوله او هغې مو له ډېرې غاړې ورکړلې او ډېره خوشحاله شوه. او دې ډاکټر ته یې کتل سپي ته یې کتل چې په یو شپه کې دې څه علاج وکړو چې دا ډاکټر. نو هغه ډاکټر ته وایي هاو ډیډ ټریټ اټ سډنلی هی ګاټ بیټر اټ ګاټ بیټر. وایي دا تا څه وکړل په دې سپي باندې چې په یو شپه کې دې سړی سیده کو. اوس مو هغه وایي که اوس ورته ووایم چې دا سپی مې دله دومره چیترې والی دی نو خو زه یې هم جیل ته اچولم ځکه هغوی د سپو ډېر زیات خیال ساتي. تر دې پورې که یو سپي ته تا یو ځای کې ولاړي او تا وویشتو نو تا جیل ته اچوي هغه خلک پردی سپی ستاسو سره کار نشته دی. وایي ما ورته وویلی چې I give it some physical and psychological treatment. بس ځان مې ته خلاص کو. وایي ما دې ته چې کوم دی بعض نفسیاتي او بعضې بدني دوایي او علاج مې ولو کو نو بس سړی ټیک دی بس یې کې نو. او ډېره زیاته خوشحاله شوه چې ته خو ډېر ګریټ ډاکټر یې او ډېر تکړه ډاکټر یې. وایي څه دوایي مو وایي نو اس دوایي مې ولله نه ده ورکړې صرف فزیکل او سایکولوجیکل ټریټمنټ مې وله ورکړی دی دماغ مې وله لږ سیده کړي دي بس. نو عزتمندو بیا هغه ډاکټر صاحب وایي دا کم اشفاق صاحب چې ورسره ناست و وایي زما ذهن کې خو یو سوال وکړه نو ستاسو ذهن کې به هغه سوال و چې الله انسان له عذاب ولې ورکوي. نو اشفاق احمد صاحب وایي چې کله دې ډاکټر ما ته دا قصه بیان کړله نو ما ته هغه خپل سوال رایاد شو چې الله دې انسانانو له دا عذاب او سزا کله ناکله ولې ورکوي. وایي ما ته ډاکټر صاحب وایي چې اصل کې د دې دا سپی د په ریخمو اطلسو کې او فومونو کې عادت کړی او دې له چې کوم دی ډېر قیمتي خوراکونه ورکول او په ایر کنډیشن روم کې دا عادت کړی هغه سپی. نو سپی خو ځناور دی چې ارسي نو دې سپي د دې خوراکونو نه او د دې اعلی څیزونو نه غلط مطلب یې واغستو هغه ذهن کې دا رال چې د دې کور او د دې ځي مالک زیمه نو هغه اصلي مالک تیر شوی و. نو کله چې د چیترې وخوړلې او د وال ډبول وخوړل نو د دماغ فورا رال څنګه چې هغه اصل مالک وکتلو او د چیترو نه بعد فورا د هغې غېږ ته ټوپ کړلو چې زما اصل مالک او مهربان خدا دی او دې سترګو کې زما هم شکریه ادا کړه چې ښه دی چې د فیضو ماما نه تام خلاص کړم یعنې سرمن بیا رانه ویستی وې نو تم زما ستا هم ډېره شکریه ادا کومه. دقه رنګې عزتمندو الله رب العزت کله ناکله موږ دنیا کې وخت تېرو موږ سره پیسې راشي موږ سره مال دولت راشي موږ باندې بیماری را نشي زموږ تن بدن کې لږ طاقت راشي نو بس انسان وایي چې د دې دنیا د دې کور او د دې ټول ملک یا د دې ټول ښار یا د خپل کور هر انسان ځان ته مالک وګڼي. نو الله رب العزت انسان ته کله ناکله ټریټمنټ ورکوي فزیکل چې نه بنده دا ستا کار نه دی ته لږ سوچ وکړه ستا یو بل اصل مالک هم شته هغه مالک تا نه په عبادت خوشحالیږي هغه مالک تا نه په انصاف خوشحالیږي هغه مالک تا نه په دې باندې خوشحالیږي چې آخرت ته ځان سره د عملونو تحفې ځان سره یوسي او هغه الله تا ته وګوري چې زما بنده ماله تحفې راوړي دي د ذکر تحفې راوړې ده د حج څنګه چې هغه سپي او څو چیته یې وخوړلې او دماغ یې ځای له رال دقه رنګې کله ناکله تاسو ګورئ که نه څنګه چې په موږ باندې بیماري ولګي یا الله زما دې توبه فورا راته اصلي مالک یاد شي. بیا راته خلک وایي جي پولاو پخ شوی مړه پولاو په تندر وله چې دا بدن او دا معده مې صحیح شي
او هغه الله ته سوال وکړي په بیماری کې سړي ته د ټولو نه زیات الله را یادېږي او دویم نمبر سړي ته مور را یادېږي نو د الله هم په انسان باندې ډېر احسانات دي د مور هم ډېر احسانات دي د والدینو نو د دې وجې نه عزتمندو انسان له پکار نه دي چې د دنیا ځان داسې مالک وګڼي چې نور هر څه ته هیر شي بعضې کسان خو داسې عزتمندو چې خپل خپلوان څه کې مور او پلار هم ته هیر دي مور او پلار هم ته هیر دي یو الک خپله قیصه لیکلې ده هغه وایي کله چې زه نوجوان وم او ما واده وکړو نو زما پلار و بوډا نو چې کله به هغه داسې د کمرې نه راوتو جومات ته به تلو یا به بلې کمرې ته تلو نو په دې دیوال باندې به یې لاس کېغوستو عموما بوډاګان په دې دیوال باندې لاس ږدي نو دیوال موږ ډېر زیات ښایسته صفا سوتره پینټ کړی و سپین نو بوډاګان خو کله خوراک لاس ماس باندې ترکاري او شی بل شی هم لګېدلي نو ده به چې په دې دیوال باندې لاسونه کېغوستو نو د ګوتو دا فنګر پرنټس به په دې دیوال باندې جوړ شو تک تور به ښکاره کېدو دیوال او هینډ کله به د لاس هغه پرنټ او نقشه په هغې باندې جوړه شوه نو روزانه به زما ښځې سره ما سره جنګ و چې زه دا ټول ځایونه صفا کړم او دا دیوال صفا کړم او ستا دا بوډا پلار را ورسېده اوس وګوره بیا دا دیوال ګنده کړی دی نو خدای شته وي صفا خبره به کومه سړی په خپله وایي چې چونکې پیسې خو به زما لګېدلې نو یو ځل مال هم ډېره زیاته غوسه راله وایي ما مې پلار ته ویلی چې پلاره ته په دې دیوال لاس ږدې خو کونټۍ لاس کې نیسه که نه یا داسې په ناسته ناسته باندې ځه که نه وایي زما د پلار په سترګو کې اوښکې رالی ځکه کمزور ته پته لګېږي چې زما لاس کمزوری دی د دیوال نه بغیر زه نشم ټینګېدی اوس موږ ته څه پته ده چې دیوال باندې لاس ضروري دی او که نه ضروري دی انسان خو خپل بدن طاقت مطابق سوچ کوي نو پلار مې ډېر زیات خفه شو چې خفه شو نو بیا به چې کله تلو په دیوال به یې لاس نه کېغوستو غریب چې په دیوال به یې لاس نه کېغوستلو یو ځل غریب را پرېوتلو په ځمکه باندې چې کوم دی لاس یې مات شو یا یې خپه ماته شوه او سړی بسترې ته رالی چې بسترې ته رالی موږ ډېر علاجونه ملاجونه وکړو خو یو غریب بدن باندې هم کنډم شو بل په زړه باندې هم ارې ارې شوی و زما خبرې په زړه باندې اغستې وې چې زما زوی دی زما د زوی په زړه کې د یو دیوال قدر شته او زما د زوی په زړه کې زما قدر نشته دی په دې پینټ باندې به لس پنځلس شل روپۍ نورې ولګېږي خو زما زوی زما دغه ته نه ګوري کمزورۍ ته وایي تر دې پورې تر دې اندې چې زما پلار وفات شو و چې کله زما پلار وفات شو ما ته مې پلار بیا ډېر را یادېدو او پلار نه مې زیات چې کم دی ما ته به خبرې را یادېدې چې ما مې پلار صرف په دې باندې دګلی و په دې مې ورته غوسه کړې وه چې په دې دیوال باندې چې کم دی ستا د لاسونو او د ګوتو نشانات او نقشې جوړېږي زه دومره ذلیله انسان یم دومره کمزوری انسان یم نو بس ځان به راته مجرم ښکاره کېدو وایي وخت تېرېدو را تېرېدو دعاګانې به مې کولې خدایه پاکه ته مې معاف کړي وایي کېده زه بوډا شومه چې زه بوډا شومه نو یو ځل چې زه داسې تلمه نو ما هم دیوال سره لاس ولګو نو دیوال سره مې چې لاس لګو په هغه وخت کې راته پلار رایحت شو او په دیوال باندې مې خوله کېغوسته ماله یا زما پلاره او یا الله ما د دې پلار زما د اواز دې پلار ته ورسوه چې ما معاف کړي ما ته پته ولګېده نو وایي دې دوران کې داسې چلو شو چې کله چې زما پلار وفات شو نو ما پینټر دا پینټ والا رنګساز راوغوښتو وایي ما ورته چې دا دیوال دوباره رنګ کا وایي زما یو بچی را پاسېدو ما ته وایي چې پلاره دا دیوال به نه رنګ کړي وایي ما ورته چې ولې وایي ما ته وایي چې دې باندې زما د نیکه د لاس چاپونه پراته دي او دا ما باندې ډېر خواږه لګي هی زما نیکه نشته خو د هغه د لاس چاپونه دي په دې دیوال باندې ما باندې ډېر خواږه لګي وایي ما ورته چې بچیا بیا راته پلار به نور را یادېدو وایي هغه پینټر او مصور هغه ډېر هوښیار و وایي ما ته چې زما سترګو کې اوښکې ما ته وایي بچیا غم مه کوه څه به دا دیوال نه دی دا به هم زه پینټ کړم او ستا د نیکه د لاس ناخونه نه دي د دې نه به زه ګلونه جوړ کړم او دا به پکې ښکاري وایي ما ورته چې زه به بیا صحیح ده وایي هغه پینټر ډېر زیات هوښیار و هغه دیوال یې مزېدار رنګ کو او زما د هغه نیکه د لاس هغه ګوتې نه دي د هغې نه ښایسته دایرې تاو کړې او د هغې نه یو ډیزاین جوړ کړ لکه په لاس چې تصویر ګوته د تصویر یا داسې د لاس تصویر په دیوال باندې ډېر مزېدار ښکاري وایي هغې نورم واضحه کړې وایي بیا خو زما په درد کې نورم اضافه وشوه زه به کله چې د دیوال په لاره تېرېدمه او د پلار هغه د لاس نښې به مې ولیدلې نو زما جړه به نورم زیاته شوه
ما به نور هم توبې کولې چې کاش ما خپل پلار ما خدمت کړی وی او ما ورته دا پورې ستغې نه وی ویلې و یو ځل زه بیا په سبا باندې روان وم نو چې څنګه مې لاس کې غوستو په دې لاس مې نه کې غوستو په دیوال باندې یارېدم چې اوس ما ته دا زوی ونه وي چې لاس کې نه دی ما ته مې زوی مې زما لاس راواغستو په دیوال چې بابا دا دیوالونه موږ دې دپاره موږ جوړ کړي دي چې څوک پې لاس کېږدي او چاته څه مدد ورکړي وایي بیا مې یو وړه شان نوسۍ وه وایي هغه راله وایي ما ته چې بابا دا دویم لاس زما په دې اوږه باندې کېده نو یو لاس مې په دیوال کې غوستو دا بل لاس مې د هغه خپلې نوسۍ په اوږه باندې کې غوستو او دغه وخت کې چې څومره سکون ما ته میلاو شو او یو طرف ته درد راته میلاو شو چې کاش ما هم د خپل پلار لاس په خپله اوږه باندې کې غوستی وی د یو ښځې دپاره او د یو پینټ دپاره ما خپل پلار ذلیله کو نو عزتمندو پردي خو څه کې نن سبا په وړو وړو خبرو باندې خلک پلاران ذلیله کوي په 2 روپو باندې په یو تیزه خبره باندې حالانکه بوډا نه ماشوم جوړ شوی خپل ماشوم بچی ټوله ورځ چغې وایي څه ورته نه وایي څوک که څوک ګزار کوي وایي په ارام کښېنه ماشوم دی قلارې به چغې وایي خو پلار یې که په یو تیز آواز باندې دته آواز وکړي پلاره څه چغې وې ټوله شپه دې په ټوخو باندې تنګ کړي او اوس ورش ونه اوس چغې دې شروع کړي او څوک هم دې تپوس نه کوي چې بابا ته ټوله شپه چغې ولې وې هغه وایي بچه سینه مې خوږېږي مرۍ مې خوږېږي خپې مې خوږېږي او دغه رنګې دماغ مې خوږېږي علاج یې څوک هم نه کوي د چغو نه ټول تنګ دي خو علاج یې څوک نه کوي د هر څیز علاج شته د هر یو شي علاج شته د ټولې بیماریانې وایي بیا مې راته هغه نوسۍ وایي چې بابا ما ته نن په کلاس کې ډېر زیات انعام میلاو شوی دی وایي ما ورته بچې د څه شي انعام میلاو شوی دی وایي ما ته وایي د ډرایینګ کاپۍ کولاو کړه وایي هغه زما نوسۍ چې کوم دی د دې دیوال دا نقشه په خپله کاپۍ کې جوړه کړې وه دیوال یې جوړ کړی او د خپل نیکه هغه د لاس هغه نښې هم پکې جوړې کړې وې نو هغه استاد یې چې لاړ هغه استاني او هغه ټیچر یې چې وکتل هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه چې د دې بچو خپل پلار سره او خپل نیکانو سره څومره زیاته مینه ده نو هغې په ریمارکس کې لیکلي وو تبصره او رای ورکړې وه او په کاپۍ کې لیکلي وو چې کاش داسې بچي الله هر چاله ورکړي چې خپلو پلارانو او نیکانو سره دومره مینه ده چې د هغوی د لاس نښې په دیوال هم جوړې کړي دي او د هغې لاس نښې ځان سره په کاپو کې هم ګرځوي نو یقینا د دوی په زړونو کې به هم د خپل نیکه مینه پراته وي کاش چې داسې بچي الله موږ له هم راکړي چې د خپل مشرانو د سپینګیرو د علماو او د نیکانو خلکو او د بوډاګانو خلکو مینه د هغې په زړه کې پراته وي تاسو وایي آمین عزتمندو دا یو زندګي ده په زندګۍ کې داسې یو څو کارونه انسان وکړي چې د دې دپاره د دې انسان د نورو تکلیف نه وي او خلکو ته چې کوم دی نفع وي نن سبا عزتمندو د نیک نیک کارونو نه د تکلیف کارونه جوړ شوي بد عمل تو خو پرېږده یو سړی سړی د دشمني کوي د نیک کارونو نه عزتمندو اوس بد کارونه جوړ شوي مثلا عزتمندو مونځ کې په لاره کې ودرېدی اوس نیک کار کې خو بل ته دې لاره بنده کړه په خبره باندې شو او دغه رنګې لږ شان واده دی او ټولې کوڅې دې بندې کړې ولې لکه څه چل دی ته داسې ګورنر او 300 دیګونه دې پخ کړي دي چې 4 لارې دې بندې کړي دي ولې څه چل دی قسم دې ما ته خلک دغه رالیږي بل ورځ د یو عالم کور چا راولېږلو او هغه کوڅه کې کور جوړ کړی دی نو مثلا 20 فوټ کوڅه ده نو هغه کور مخې ته هغه چړۍ نه وي د انسان چې بیخیږي 10 فوټ تقریبا نیمه کوڅه هغه په هغه چړۍ باندې نیولې ده نو هغوی دا اوس وګوره په دې کوڅه کې سړی بل موټر اوس نه ځي بل شی نه ځي دا د تکلیف عزتمندو طریقې دي ته خپل موټر ته خو ګورې چې زما کور ته به موټر ښه وغځي خو لږ وړه لاره جوړه کا او دا ښارین خلک لاندې عزتمندو پیله بار کوڅې سره کور داسې جوړ کړي هغې سره برابر جوړ کړي بیا دننه یې ځان له کور اوچت کړی وي دننه کور اوچت که که نه پایدان والا ځای ټیټ پرېږده او دننه چې ننوځي نو بیا کور ته یو څو پوړۍ دننه په خپل ځای کې جوړې که او دننه وخېږه کور به د بام نه ښایسته ښکاري او دا داسې کور چې ډېر بدرنګ ښکاري سبا به هم ستا نیکه دې خپل کور ته خېږي او ورمېږ به ماتي بیا به څه کې که د دې پوړۍ نه ستا نیکه را پرېوتو یا ته را پرېوتې سټ به دې ماتي بعضې کسان خلکو له دعوت ورکړي واده له راشه نو 3-4 کسان ځان سره نور پوځي ما تاسو ته نبي علیه الصلاة وسلام وایي چې داسې سړی چې واپس د دعوت نه راوځي نو دا غلی غلا یې وکړله یو سړی دومره کس و ټولې جواب ورته چا وکړو نو لوریانې هم ځان سره بوتللې او ځان سره بچي هم بوتلو نو هغه سړی ورته وایي چې حیا نشته حیا در کې نشته نو هغه ته چې لکه حیا در کې نشته هغه وایي نه حیا سکول له تللی د هغه به پسې وروسته راځي
هغه وایي که هغه زما لور یادوي هغه حیا وایي نه نه هغه وروسته راځي یوه بجه به هغه هم راورسېږي نو د نیک کارونه خلک یو بل ته زحمت جوړ کړي د دې نه به ځان ساتو که نه انشاءالله قاري صاحب